پاکستان عوام او ملک چې دی هغه مضبوط دی، خو دې خلکو د پاکستان نوم چې دی دا بدنام کو. شهباز شریف چې کومه دوره سعودي عرب ته کړې د دې سره د ملک نوم چې دی دا بدنامېږي. که تاسو کتلې نو سعودي عرب او پاکستان چې دی هغه معاهده کړې که پاکستان حمله کېږي سعودي عرب به مدد کوي، که په سعودي کېږي نو هغه به پاکستان هم مدد کوي. او دا معاهده چې دی دا سره وجه نه وشو کله چې په قطر باندې حمله وشوه نو د هغې نه وروسته چې دی د سعودي خیال دا راغی، د پاکستان نه د سعودي عرب دا خیال راغی چې موږ دا معاهده د بل ملک سره کوو. د دې نه مخکې چې دی د هغو د امریکې سره دغه خبره چې دی دا شوه، خو اوس د پاکستان سره دا معاهده وکړه که په سعودي عرب باندې څوک حمله کوي نو پاکستان چې دی هغه به مدد کوي. او دا د هر مسلمان چې دی حق جوړیږي چې په سعودي عرب باندې دغه کوي، حرمین شریفین باندې حمله څوک کوي نو هغه د هر مسلمان دا فرض دی چې هغه به سعودي عرب چې دی هغه مدد کوي. هغه دې معاهدې ته چې دی ضرورت هم نشته، خو نه دې بیا هم دغه معاهده چې دا وکړه پاکستان او سعودي عرب چې دغه معاهده وکړه او ضرورت چې دی دا د سعودي عرب وو. نو د دې ځای نه چې دی وزیر اعظم او آرمي چیف چې دی هغه سعودي عرب ته تللی، تاسو به کتلي خو تاسو به دا خبره هم اورېدلي چې په تږي پسې اوبه نه راځي، تږی چې دی هغه به په اوبو پسې ځي. نو دغه چې دی ضرورت چې دی دا د سعودي عرب وو. سعودي عرب له پکار و چې هغه پاکستان ته راغلی وی او دلته کې دا معاهده کړی وی. په پاکستان کې دننه معاهده شوی چې د هغه طرفه هغه راغلی زموږ دا ضرورت دی او موږ ستاسو سره چې دی دغه معاهده چې دی دا کوو نو دلته کې باید د دستخط او هر سره چې دی دا به کړو. نو پاکستان چې دی هغه د دې د وجې نه بدنامېږي ځکه چې ضرورت د هغو او د دې ځای نه ځي هلته کې دورې له ځي. هغو له پکار و چې هغه دلته کې راغلی دلته کې دا معاهده چې دی دا دلته کې کړی. تاسو را سره هم خپل رایه چې دی دا شریک کړئ چې دا کار صحیح دی که نه دی، ځکه ضرورت خو د هغو او د دې ځای نه تللی دی هلته کې دغه کړی. خو د دې چې دی ډالرو او ریالونو ته چې دی دې ته ضرورت د دې د وجې نه دي مجبور دي او د خیرات چې دی دا غواړي ټول عمرې د دې د وجې نه دي د ملک نوم چې دی دا هم بدناموي. که پوځ زمونږ مضبوط دی، عوام زمونږ مضبوط دي، خو چې داسې حکمرانان د دې د لاسه زمونږ ملک چې دی هغه نور هم کمزوری کېږي.